بدلا غستل بدلا غستل خو څوک د افغانستان غونډه کې ټیم نه ایسته کی کاغه استرالیا کاغه نیوزیلند او کاغه بنگلاديش او کاغه ساوث افریقا ساوث افریقا افغانستان ته په 30 میچ کې شکست ورکړی او د دې نه اوس هټ کر په سیریز کې افغانستان ته دغه موقع ملاو شو چې د غټ غونډه کې ټیم سره میچ وکړي او هغه موقع افغانستان ضایع نه کړه او هغې ته په اولني د سیریز د ون ډے میچ کې شکست ورکړو. ډېر زیات بهترین لوبه د افغانستان د ټیم د سایډ نه وزلي بیا پیښ شوله او افغانستان تاریخ جوړ کو چې فار د فرست ټایم هغه ساوث افریقا ته په ون ډے کې شکست ورکو په دوبۍ کې. ډېر زیات د خوشحالۍ مقام دی د افغانستان ټیم دپاره د لوبډلې دپاره. د دې مخکې یو ټیسټ میچ هم د دې د نیوزیلند سره کېدو والا خو چونکې هغه انفارچونیټلی ونه شو هغه هم د افغانستان سره ډېره زیاته ښه موقع وه ښه اپرچونټي وه نو هغه خیر ونه شوله خو دلته کې غټه موقع د ساوث افریقا سره دیو ته میلاوېدله او د هغې موقعې نه افغانستان بھرپور فایده واخیسته او ما هم دغه شان غوښتل چې افغانستان ټیم دغه شانته کې د دې غټې موقعې نه فایده واخلي. چونکې ما د بدلې خبره وکړه نو د دې نه مخکې د استرالیا سره هم میچ و په هغه کې هم زبردست او بهترین شکست د افغانستان ټیم هغې ته ورکړو. بیا د نه بعد کې د ساوث افریقا سره سیمی فاینل راغلی نو هغه چونکې افغانستان وبایلو خو بهرحال دلته کې هغه میچ افغانستان وګټو. دا اصلي ماشومانو خیر لګي ډېرې خبرې چې بدله واخیسته بدله وانه اخیسته همداسې جسټ فار د فن دپاره دا خبره وکړله خو افغانستان ټیم ډے بای ډے ماشاءالله ګروت کوي مخ په وړاندې روان دی او د ودرېدو والا ټیم دا اوس نه دی څنګه چې استرالیا ته نیوزیلند ته غټ غټ ټیمانو ته داسې په زبردست طریقه باندې شکست ورکوي او نن چې تاسو وکتل چې په ون ډے کې د ساوث افریقا غونډه کې مضبوط ټیم په 106 رن مطلب په 106 رنزونو سره ختم شو. دا کنټرولول په دومره کم سکور کې ډېر زیات ګران کار دی. پاکستان د ساوث افریقا سره دوري کړي دي خو دغه شانته کې په کم ټارګېټونو کې چېرته نه ده ګیره کړې او همیشه دپاره د هغې پرړه په پاکستان باندې باري راغلې ده په کم ټایم کې چې محمد حفیظ کې تاسو کې خیال کړی کپتانو نو ډېر زیات بهترین پرفارمنس به د ساوث افریقا سایډ نه کړي. یار زه حیران شم چې دا د ساوث افریقا ټیم دی مطلب د افغانستان ټیم مضبوط شو که ساوث افریقا ټیم کمزوری شو دې کې ډېر زیات یو سوال یا نشان دا ارایز کېږي. خو د افغانستان ټیم چې کم محنت شروع کړی کم لګن سره هغې لګیا دي نو د هغې نه ښکاري داسې چې دیو نان سټاپیبل دي او اوس د دیو سټاپ کول ډېر زیات ګرانه ده. اوس هر یو ټیم ته له دا شکست ورکولی شي ځکه چې ساوث افریقا ته شکست استرالیا ته شکست بنگلادیش ته شکست نیوزیلند ته شکست نو داسې بل ټیم ماته مضبوط او تګړه نه ښکاري چې هغې ته هغې شکست اوس نشي ورکولی. که انګلینډ دی انګلینډ ته هم را روان وخت کې ګوره ښه کافي طریقې سره افغانستان شکست ورکولی شي او د دې سره غټه فایده افغانستان کرکټ ټیم ته دا وشوله چې نور چې کوم ټیمان دي هغې باندې غټ ډېر زیات پریشر کریټ شو. انګلینډ شو دې سره چې کوم نیوزیلند او دا ټیمان دي دې ته خو الریډي شکست ورکړی دی خو نور چې چا په نظر کې داسې ښه تګړه ټیمان ویسټ انډیز چې دا څومره ټیمان دي دې سره غټ ډېر زیات پریشر په دې باندې راتلی شي. بیا دې نه هټ کر چې کوم دی راځه ما خیر دی دې نه هټ کر چې کوم دی که نن میچ باندې موږ خبره وکړو ساوث افریقا په 106 رنز باندې ختمول ډېر زیات ګران کار دی. بیا په 26 اوور کې دغه میچ چیس کول د افغانستان دپاره ډېر زیات ایزي او ډېر زیات په اسانه طریقې سره او د شپږ وکټو سره په اسانه سره چیس کړو. د شپږیزي نه چې افغانستان ته کم سپینر راغلی دی بهترین آوټسټینډینګ پرفارمنس یې په نن میچ کې کړی دي. غضنفر ډېر زیات بهترین بالینګ کړی دی په 10 اوور کې 10 ځوان صرف او صرف 60 رنزونه ورکړي دي او 3 وکټې هم ترلاسه کړي دي. بېشکه چې فضل حق فاروقي 4 وکټې اخیستې دي په 2 اوورونو کې او 15 رنزونه ورکړي دي خو دا چې کوم بالینګ دی هغه بهترین دی ځکه چې په 10 اوور کې د صرف 60 رنز ورکړي او 3 وکټې ترلاسه کړي دي. د افغانستان دپاره دا ډېر زیات یو بهترین بالر ثابتېدلی شي او را روان وخت کې د افغانستان په لوبډله کې د ډېر اهم کردار تاسو مخ په وړاندې هم کتلی شئ. دې نه بعد راشد خان هم 2 وکټې ترلاسه کړي 13 رنزونه ورکړي دي. که په بیټنګ باندې ګلبدین ډېر زیات آوټسټینډینګ پرفارمنس کړي دي. عظمت الله 25 رنز او حشمت الله شاهدي په خپله باندې 14 رنزونه کړي دي. افغانستان د سایډ نه بالکل لکه دې میچ کې داسې څه نه و چې دا کروشل کنډیشن ته لاړ شي او ټف میچ د دې نه جوړ شي نو ډېر زیات په اسانه طریقې سره افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کړو. بیسټ ویشز ود افغانستان او الله دې وکړي چې دغه سیریز افغانستان په خپل نوم باندې کړي او ساوث افریقا ته شکست ورکړي او دغه تاریخي بریا د خپل وطن او هیوادوال لپاره افغانستان لوبډله راوړي. خپل رایه را سره کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاوي ویډیو کې تر هغه د مال راکړي اجازه الله پامان.